الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم دلوی الله پنوم چې بخونکی او مهربانه دی. د شلمې سپارې ابتدا د سورة النمل تسلسل دی چې را روان دی. الله جل شانه دلته دلایل د خپل د قدرت لپاره د مشرکینو د تردید. الله فرمای امن خلق السماوات والارض، زمکه و اسمانونو پیدایش دا چا پیدا کړی دي؟ وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. بل خدای شته دی چې داسې زمکه ښایسته کړي او داسې بارانونه ووري، داسې نهرونه تاسو ته جاری کړي. امن یبدأ الخلق ثم یعیده، یا دغه انسانان چې الله جل شانه پیدا کوي د نیست نه اسکی، دا بل څوک کولی شي؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، دا زمکه داسې آرام او ښایسته تاسو له ګرځولې او کلکه ګرځولې ده، په دې کې نهرونه تاسو له جوړ کړي. امن یجیب المضطر اذا دعاه، د دعاګانو قبلونکی چې کله څوک ولا دعا کوي د هغې څوک دی. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، په سمندرونو کې په وچو باندې دا لارې، په تورو تیارو کې دا لارې څوک تاسو له ښیي؟ اله مع الله، بل خدای شته دی؟ هاتوا برهانکم، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. نشته داسې دلایل راوړئ، داسې قدرتونو طاقتونو والا تاسو بل څوک وښیئ نو نشي ښودلی. نو بیا الله جل شانه نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي چې انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. د دوی د آزار او د دوی تکلیف په مقابله کې ته مه خفه کېږه، دوی ته نشي پویولی، یعنی دوی باندې ته اورولی شي مګر توفیق د عمل دوی ته نشي ورکولی چې دوی ستا خبره قبول کړي. نه دا مسله نه ده، الله جل شانه دوی د هدایت نه نصیب کوي او تعلق د دې آیات د سماع موتی سره نشته ده، دا خبره یاد لرئ. بیا الله جل شانه د قیامت نشانیان او علامتون الله جل شانه دلته ذکر کوي. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابه الارض چې د کوم صفا غرنه راوځي دا غي ذکر دلته راغلی دی چې هغه یو حیوان دی او هغه به جنتی او دوزخي معلومي د الله په قدرت سره. من جاء بالحسنه فله خير منها، سوچ نیک اعمال کوي هغه لپاره دغه خیر او دغه اعمال رسیږي، او سوچ بد اعمال کوي هغه الله جل شانه د خپل اعمال په ذریعہ باندې ذلیل کوي او خاري. فكبت وجوههم في النار، او دوزخ ته روان دي او مقدره امداده. دینه پس الله جل شانه سوره القصص چې کوم قصې دي پکې هغه کې یو قصه د موسی علیه السلام ده. نتلو علیک من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. موسی علیه السلام قصه دلته ذکر شوی، ابتدایي حالات چې کله الله جل شانه موسی علیه السلام پیدا کړو او نجومیانو داسې یو نجومی فرعون ته وویل چې داسې یو کس ماشوم پیدا کېږي ستا په قوم کې، او د هغې ماشوم د وجې نه به ستا د سلطنت او حکومت او هر څه به د بین نه ځي او هغې لپاره خطر دی. دې نه فرعون اډر وکړو چې تاسو دا ماشومان قتلوئ. یو کال به قتل کو، یو کال به پرېښودل. هغه کوم کال چې قتل کو په هغې کې موسی علیه السلام پیدا شو، مور یې ویرېدله. نو الله جل شانه هغې باندې آواز وکړو اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ته دې له پی ورکوه. فاذا خفت علیه، که پې باندې یېرېږي جوړ کړه یو صندوق یې داسې جوړ کړو تابوت په شکل باندې، او دې کې دا ماشوم واچولو. لور ته یې وویل ته خپل تعقیب کوه د دې دا تابوت کومې خوا ځي. هغه د فرعون د باغ او د سایډ ته لاړلو، د هغې خوا ته لاړلو. هلته اسیه بیبي بهر راوته او د خپل د کنیزو د خپل د خادمانو سره و، خادمانو چې دا صندوق باندې سترګې ولګېدلې و هغې ځان له راکاږلو. د هغې نه پس چې سر یې کولاو کړو هغه ماشوم یې ولیدلو، د هغې هغه حسن او جمال د نبوت هغوی باندې اثر واچو، عاشقانو شو، محبینو شو. او عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، موږ له به فایده ورسوي، موږ به خپل بچی ونیسو. الله پاک هلته راغټولو. نو الله یو وعده د موسی علیه السلام د مور سره کړې وه. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ته مه یېرېږه، په دې باندې خوف مه کوه، غمجنه کېږه مه. انا رادوه الیک، زه به دا بیرته تاله راګرځوم. وجاعلوه من المرسلین، دې نه به زه پیغمبر جوړوم. دا وعده الله جل شانه ورسره کړې وه. همدا شوه چې دوی کله پی دې له ورکولې. وحرمنا علیه المراضع، الله جل شانه دا پی د دې ټولو په دې باندې بند کړې، پی نه څکلې. او دغه جنۍ چې کومه دا دې خور وه دې سره را روانه وه، دوی ولیدل چې دا موسی علیه السلام چېرته لاړو دا ماشوم. نو پس له هغې نه هغې وویل چې ما د یو زنانه معلومه ده، زه به هغې زنانه له خبر ورکړم، هغه به راشي دې له به پی ورکړي. زنانه راغله، خو دې خپله مور وه او پی هم ورکولې. او بیا دې فرعونیان وویل چې زموږ به تا له روپۍ درکوو، ته په اجرت باندې دې له پی ورکوه. هم یې خپل بچي له پی ورکولې، هم الله پاک ورله روپۍ ورکولې، هم یې پی ورکولې او هم یې روپۍ ورکولې. الله جل شانه داسې قدرت او داسې ذات
بابرکته ذات دی چې همغه مور راغله او پیم ورکوي خپل بچي ته او ماشوم هم په غېږ کې دی او د هغې د سترګو یخوالی هم پې باندې دی او پیم وله ورکوي. د دې نه پس الله جل شانه دا ماشوم اوچت کړو او غټ کړو او کله چې یو عمر ته ورسېدلو چې داسې د ځوانۍ و بهر راووتلو بني اسرائیلو کې به دی ګرځېدلو مخکې د بعثت نه ودخل المدینه على حین غفلة من اهلها او بازار کې راووتلو داسې ویلېدل چې یو دوه کسه لګیا دي سره جګړه کوي یو قبطي دی یو بني اسرائیل دی هذا من شیعتي وهذا من عدوه. نو هغه قبطي و نو قبطي ته غصه شو چې ته ولې دا مسکین وهي یا غصه کې هغې ته څپېړه ورکړه فقضا علیه هغه د الله د قدرت نه مړ شو. ګر چې موسی علیه السلام ویرېدلو خو سره استغفار یې وغوښتلو قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله ورته معافي مو کړه. سبا باندې چې بیا راغی بیا ګوري دغه بني اسرائیلي دا کوم چې کس دی دې په سر چې ابل والو دی بیا د یو بل چا سره جګړه ده او بدبخته ته خو پرون هم جګړه وي ته ولې بیا هغه ویرېدلو چې ولا نن به ماله څپېړه راکوي پرون دې هغه مړ کړو نن ما مړ کړی نو خبره افشا کړه چې افشا شوه نو دلته نو موسی علیه السلام پوه شو چې زما نورزی دلته نشته. وجاء رجل من اقصى المدینه یسعى یو کس تیز راغی او موسی علیه السلام ته په تیزۍ باندې چې موسی علیه السلام هم دې بني اسرائیلو نه چې ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک او تا پسې قصه روانه ده او کسان در پسې روان دي امن والا تا نیسي او تا وړي دي. نو هغې نه بس موسی علیه السلام روان شو او مخ په مدین باندې فخرج منها خائفا یترقب تر دې پورې چې مدین لاره کې داسې یو زنانه یې ولیدلې دوه کسه چې هغه ناستې دي او کسان راځي خپلې اوبهګانې اوچتوي اوبه وړي او خپل مواشیو ته اوبه ورکوي دوی وس نه رسېږي چې هغه ډول راوچت کړي او بیا دې وله اوبه راوچته کړې او دې د هغې مواشي له اوبه ورکړې او دې زنانو له اوبه ورکړې دوی لاړلې دا خپله قصه ټوله خپل پلار ته وکړه چې داسې یو کس هم ولیدلو قالت احداهما یا ابت استاجره داسې یو کس دی هغه په ایجار باندې ونیسئ. موسی علیه السلام داسې په یو ډډه کې کېناستلو او بس الله پاک ته دعا وکړه چې ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله پاکه زه خو داسې غریب او فقیر یم او مسکین یم داسې رالم او نه واده شته نه کور شته نه ځای شته. نو الله دا دعا فورا قبوله کړه هلته جنۍ اواز وکړو خپل پلار ته پلار دی وغوښتلو او انه لقوي امین قوي هم دی او امانتدار هم دی او نیک انسان هم دی او په حیا باندې دوی سره یو ځای لاړل د شعیب علیه السلام ته هلته فیصله وکړه چې اني اريد ان انكح احدى ابنتي زه یوه لور ستا غواړم. نو هغه لور غوښتلو دپاره ګر چې هغه مسله هغوی خپله پیش کړه د دې د وصلت نو د هغې سره الله جل شانه دې له دا بخت او دا هر څه وله برابر کړه. هغې وویل چې زه به دلته دا رمې ستاسو وسره وم 8 کاله نو هغې ورته لکه 10 کاله یې پوره کړي نو هغې ستا د خپل خواله دی دغه دی فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. نو هغې ورته ویل ستجدني ان شاء الله من الصالحین ته به ما صالحه انسان وګوري ان شاء الله زه به دا کار وکړم. دا کار یې وکړو او بیا خپله زنانه واغستله هغه حامله وه په لاره کې تیاره هم وه حالات هم خراب و یخني هم وه او دې سره یو شی و داسې چخمق په شان باندې چې د هغې نه د اور به بلولو هغه بل نشو کوشش یې وکړو بیا داسې اور یې ولیدلو لرې نو ورغی وایي زه ځم هغه اني انست نارا لعلي اتیکم منها بخبر نو او جزوة من النار لعلکم تصلون نو زه به یو سکروټه ترېنه راوړم یو څه به راوړم چې هلته کله ورسېدلو ویلیدلو چې هغه یو نور دی د الله جل شانه او اور نه دی. الله جل شانه ورته وویل چې زه الله یم فخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. نبوت ورته ورکړو معجزه ورته ورکړه او هارون علیه السلام ځان سره د معاون په شکل باندې خپل واله او زه لاشه مخ په مصر باندې دی لاړلو او هلته د فرعون په مقابله کې چې کوم دعوت یې ورکړو د هارون علیه السلام سره هلته یو کسو په نوم د قارون باندې ان قارون کان من قوم موسی د موسی علیه السلام د قوم نو فرمایي چې دا د هغې د تره زوی و ډېر مالدار او قدرتمند و دی مشرف او مشر ټاکلی په بني اسرائیلو باندې یو جاسوس په شکل باندې لکه د امن مشر چې او څه به چې غوښتل هغه به یې کول ډېر متکبر او موسی علیه السلام به همیش تنګه او بحث و مباحثې به یې ورسره کولې. الله جل شانه هغه د غرقېدو فیصله یې وکړه او هغې به دا ویلې چې زما دا قدرت زما دا مال او هغه کومې خزانې چې هغې درلودلې او کوم دغه چې درلودل او هغه وایي 40 توخانو داسې اوچتولې کومې دغې چې وایي په اوښ باندې به دې واچول داسې د هغې چابیګانې وړلې. نو مختلفه روایات دي داسې ذکر کوي تر دې پورې چې دې بغاوت وکړو قال انما اوتیته على علم عندي ډېر نصیحت یې ورته وکړو دې ونه منل چې دا ما ته خپله زما په قدرت او زما په زور باندې دا راغلی دي تجبر او تکبر وکړو. نو ډېرو به دا ویلي چې یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون خو هغه کسان هم چې کله یې ولیدل چې فخسفنا به وبدار الارض داسې ورځ راغی چې قارون غرق شو ځمکه وشلېدله ډېرې چغې موسی علیه السلام ته ووالې خو الله راونه ویستلو دی ذلیله کړو او ختم کړو.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخر د دې صورت کې واقعا راغلی چې نبی علیه السلام کله مدینه منورې نه روان شو د مدینه منورې ته تلو رابغ منطقه کې جحفه مقام ورته وي دې ځای له کله ورسېدلو د مکې مکرمې هغه لارې ته یې وکتلې او مکې مکرمې خوا ته یې وکتلې خپل وطن یې رایاد شو زړه ته درد راغی چې زه دې ځای نه وځم او دا زما حالات او ژوند او زندگی او دا شیان چې کله دغه کو وطن ډېر خوږ وسي نو دې کې الله جل شانه جبرائیل علیه السلام را نازل کو او ورته وفرمایل ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ان شاء الله ای محمد صلی الله علیه وسلم زه به تا بیرته راګرځوم او تا به شاهانه راګرځوم او تا به کامیاب راګرځوم او فاتحانه به راګرځوم ان شاء الله دې مکې ته به بیا داخليږي دې نه پس الله جل شانه سورته عنکبوت مثال د عنکبوت دلته ذکر شوی د عنکبوت هغه مکوړې ته وایي کوم چې جاله جوړي موږ ورته جولاګک وایو او مکوړم ورته وایي او داسې عنکبوت هم ورته وایي مختلفه شکلونه ځان له داسې جاله جوړي نو هغه مثال الله جل شانه دلته ورکړی دی نو مخکې دین الله جل شانه په مخکینی آیات کې ابتلا د مسلمانانو ذکر کوي کوم مؤمنانو باندې چې ابتلا راغله تکلیفونه راغله سخت راغله د نبی علی السلام په دور کې دوی براغله یا رسول الله سلام زمونږ د مدد لپاره دعا وکړه چې الله زمونږ مدد وکړي الله جل شانه دوی له فرمایله حسب الناس ويتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تاسو د څه فکر کوئ چې ایمان راوړئ بس هیڅ فتنه به ناراضي سختی به ناراضي تکلیفونه به ناراضي تکلیفونه راځي سختي راځي حالات راځي تاسو باید صبر وکړئ الله جل شانه د رفع درجاتو لپاره دغه حالات راوړي او بقدر تحمل راوړي چې تاسو تحمل کړئ او کوم حالات چې راتلو تاسو تحمل کولای شو دا د رفع د درجاتو لپاره د مقام الله اوچتي او کوم حالات چې داس راغله چې هغه بالکل د برداشت نو بیا د عذاب وسیده لپاره استغفار پکار دی او الله جل شانه دلته تسلی د نبی علی السلام ته ثبات د مؤمنانو لپاره د انبیاء ذکر کړی دی یو عده انبیاء خاص طور باندې ذکر کړي نوح علی السلام ابراهیم علی السلام لوط علی السلام شعیب علی السلام واقعات دي سپاره کې په دې صورت کې ذکر کړی دي مثال د شرک الله جل شانه دلته بیان کړی چې ډیر ضعیف وسی او مثال د مشرکین د مکوړې په شکل باندې لکه جولاګک په شان باندې خپل دغه مشرکین چې د غیر الله ته आवाज کوي او غیر الله نه غواړي او هغه نه مدد غواړي د خپل داسې دي لکه کېړې مکوړې غوندې دي لکه د جولاګانو غوندې دي نو جولا چې څه جوړي هغه خپل کور جوړي او دغه جوړي د مشرک اعمال دي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا څنګه چې تاسو جولا ګورئ چې داسې خپل ځان له ځای جوړ کړو جاله جوړ کړو دغه جوړ کړي هغه داسې خیال کوي چې ما ډېر ښکلی ځای جوړ کړی او ډېر قوي ځای جوړ کړی پوف باندې هم ختمېږي که چېرته د عذاب جاړو پې باندې راغله هر څه ختموي وله نو دغسې د مشرکینو هم دغسې حالات بار بار پې باندې عذاب راځي خو دوی احمقان هغه خبره باندې نه پوهېږي دلته الله جل شانه یو معتدله اصول د فرمانبردارۍ د پلار او د مور الله جل شانه دلته بیان کړي دي ووصينا الانسان بوالديه حسنا خپل پلار او مور سره ګر چې دوی کافران یا مشرکان وسره نیکی کوه ښه کوه خو که چېرته تا ته د معصیت اډر وکړي په هغې وخت کې وان جاهداک علی ان تشرک به ما لیس لک به علم فلا تطعهما هلته بیا اطاعت د دوی مه کوه اطاعت بیا نافرماني د دوی واجبه ده چې کله تا نافرماني ده ځکه چې لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق بیا هم الله جل شانه دلته حماقت د کفارو بیانوي چې کافرانو به همیش د مسلمانانو ته ویلې وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا زمونږ لاره ونیسئ خیر دی که تاسو چېرته داسې فکر کوئ چې تاسو به قیامت په ورځ خدای عذاب کړي هغه عذاب ته مونږ تیاري هغه دوزخ ته مونږ تیاري ستاسو ګناه دي زمونږ په غاړه باندې اوسي تاسو زمونږ ومنئ مونږ پوهېږو چې مونږ کامیاب استو مونږ ښه استو مونږ منصور استو مونږ دا چې مونږ په حق باندې استو الله جل شانه فرمایل دا دومره احمق قوم دی ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون دوی د خپل ګناهونه په غاړه پراته او د نورم په خپل غاړه باندې اچي دا دروغ چې وي دا به ور باندې پراته اوسي افترا چې کوي الله جل شانه به دوی خوار او ذلیله کی او در په دره به کی دې نه پس الله جل شانه په آخر د دې صورت کې او په آخر د دې سپاره کې مثال ورکوي وتلک الامثال نضربها للناس دا د انسانانو ته موږ مثالونه ورکو دا آیاتونه چې ما بیان کړه سره د قصې چې ما وکړې د الله قدرتونه چې ما بیان کړه وما يعقلها الا العالمون دې باندې چې سوچ او سمج او فکر کوي هغه پوه انسانان کوي جاهل به څه فکر وکړي ناپوهه به څه فکر وکړي کافر به څه فکر وکړي چې د الله سره په ضد باندې ولاړ هغه به څه فکر وکړي دا خو مؤمنان دا فکر کوي خلق الله السماوات والارض بالحق ځمکې او اسمانونو پیدا
پیدایش دا په حق باندې شوی ان فی ذلک لآیة للمؤمنین دې کې نشانیان او علامتونه لپاره د مؤمنانو دي الله دې موږ ته دا عبرت او دا پوهه او دا علم را نصیب کړي چې په حق باندې ثابت اوسو او د ناحقین خپل ځان وژغورو او وساتو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.